سعودي عرب پاکستان او ترکی یو ډیره غټه معاهده وشوه. د سعودي عرب چې کوم سکیورټي ده هغه د ترکی او د پاکستان لاسو ته راغله. سپیشلی د حرم شریف د مکه او مدینه سکیورټي د دې خیال ساتل سعودي عرب سره به اوس د پاکستان آرمی او د ترکی آرمی هم د دغه مقدس ځایونو سکیورټي کوي. دغه مقدس ځایونو حفاظت چې کوم دی هغه د ترکی او د پاکستان په حواله هم کړل شو. پرون باقاعده د سعودي عرب د ترکی او د پاکستان دا معاهده دستخط شوې ده. د دې معاهدې تحت سعودي عرب پاکستان اور د ترکی ملټری چې کومه دای به میوچوال کار کوي. د معاهده کې د پاکستان د طرف نه شهباز شریف اسحاق ډار او فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر شرکت کړی دی. د ترکی د طرف نه دغه هم اهم لیډرشپ پلس طیب اردگان هم په دې معاهده کې شامل وو. د نه علاوه د مطلب طیب اردگان او د پاکستان چې دا کم لیډرشپ او فیلډ مارشل سعودي عرب ته د معاهده دستخط کولو د لپاره تلونو د عمره هم ادا کړی ده. په حرم شریف کې په خانه کعبه کې نوافل هم ادا کړی دي او دغه کم مقدس ځایونه دي د دې د سکیورټي اختیارات د دې سکیورټي د دې خیال ساتل هغه د پاکستان سره د سعودي عرب سره د پاکستان او د ترکی حکومت د ترکی یعنی د ترکی چې کوم ملټری ده او د پاکستان چې کوم آرمی ده دغه حواله کړل شوی دي. او دا د پاکستان د پاره او د ترکی د پاره یو ډیره خوشایند خبره ده او د فخر خبره ده او د ټولو مسلمانانو د پاره د فخر خبره ده چې د دې مقدس ځایونو اختیارات د دې مقدس ځایونو اختیارات خو نه اختیارات نه سکیورټي حفاظت چې کوم دی هغه د پاکستان او د ترکی په دغه کې شنو د دې منیجمنت دی چې کوم مطلب منیجمنت دی هغه د سعودي عرب په لاسو کې دی. حرمین شریفین چې کوم ډپارټمنټ دی د غي په لاسو کې دی. هر څه منیجمنت د غي د صرف سکیورټي چې کوم نه ختمه کال نامه کا کشریدا څخه خطر وي نو چې کوم حجو نو حج دوران هم د سعودي عرب چې کوم ډیفنس یو سیستم دی نو هغه دغه مقدس ځایونو کې هغه مختلف مقاماتو کې نصب کړو. یعنی ډیفنس سیستم هغه لویل کیږي چې کله دستا د پاکستان کې هم مختلف ځایونو کې د پاکستان ډیفنس سیستم د ایر ډیفنس سیستم چې پاکستان ته کله د دشمن راکټ یا ډرون وغیرہ راخکاره کیږي نو دغه ریډار او دغه ایر ډیفنس سیستم رانیسي او د خپل میزایل ورولي او په هوا کې هغه میزایل هټ کوي چې زمکه لرا پرونزي او پزمکه باندې غټ نقصان اونکي. نو دا ډیفنس سیستم وي چې سعودي عرب اوس دغه ډیفنس سیستم کې د پاکستان او د ترکی به اهم کردار وي. سعودي عرب دغه ډیفنس سیستم چې کوم دی دا به اوس د پاکستان او د ترکی په اختیاراتو کې ویږي. د ترکی آرمی چې کوم دغه هم قابل او هنهار خو هوشیار آرمی دا اور د پاکستان آرمی چې کوم دا خو په دنیا کې یادېږي دغه مطلب صفت چې کوم دی په دنیا کې ځکه شوی چې کوم رافیل جهاز ریسنټلی انډیا لرا غورځول نو غینه پس د پاکستان د آرمی چې کوم عزت تغه نور هم په انټرنیشنل مطلب مارکیټ کې یا په دنیا کې سیوا شوی دی. خیر د ټولو مسلمانانو د پاره دا یو فخر خبره و د ټولو مسلمانانو د پاره چې د سعودي عرب دغه سکیورټي دغه ډیفنس سیستم یا د سعودي عرب حفاظت کول او سپیشلی د مقدس مقامات مکه او مدینه د دې سکیورټي پاکستان او ترکی ته ملو شو. باقاعده ساين چې کوم دی په دې معاهده باندې پرون شوی دی.